ګرانو مینوالو ستاسو ورور خیل خان یم. ویډیو اړوم زما پوره یو 2 سکنډه ستاسو علم او د یو شخصیت تاسو سره تعارف کول غواړم. بیا به هغوی تاسو په خپله واورئ. هغوی د ستاسو د بچو د تحفظ دپاره یو جدوجهد چالو کړی دی چې هغه تقریبا د 2016 نه په ډسټرکټ چارسده کې هغوی په لومبي ځل د منشیاتو خلاف یو اسپتال لوړو. نن تقریبا په ټوله ضلع کې په دریم کلي کې د منشیاتو اسپتال دی، خو خلکو ته کاروبار جوړ کو. زه چې د کوم ډاکټر خبره کوم نو الحمدلله دا خاندانی خلک دي، پیسې والا خلک دي، خدمت والا خلک دي او دوی د خدمت په ذریعه روتی دي او هغوی ما په خپله پرسنل زه پیژنم او زم ولا بې لالچه بې دغه باندې منډې ووم، ځکه چې ډاکټر صاحب د غریبو سره غریب دی او د خدمت دپاره هغه هر څه خپل قربان کړي. د هغوی په باره کې به زه تاسو ته څه وایم، خو هغوی په ډسټرکټ چارسده کې په لومبي ځل دا هسپتال او دا پروګرام د ضلع ته روړو. نو زه وایم چې تاسو یو ځلې ورشئ، خپل بچي چې کم کورونو کې داسې منشیات والا ملګري وي یا ماشومان یا ستاسو وروڼه، نو د هغې د بچ کولو دپاره نن د معاشرې نه د ډاکټر کامران صاحب دی د هسپتال، هغوی به تاسو ته خپله پته او هغوی چې څه وایي د دې باره کې تاسو هغه راځئ واورئ ما سره. خو یو مهرباني وکړئ، که نور سم نشئ کولی نو د خپل خیبر پښتونخوا د نوجوانانو دپاره مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې زموږ نوی نسل تباهي اړخ نه بچي. ډېره مننه. ګوره د ټولو نه اول خو دا خبره ده چې د چا په کور کې او یا د چا په چمګاونډ کې د شانته د نشي بیماري د ټولو نه مخکې د روغو خلکو له دا پکار ده چې هغې دا د خپل ځان سره کنسیډر کړي چې دا یو ذهني بیماري ده او د بیمارۍ لپاره به چې کومه دی علاج کوي. د دې نه مخکې موږ یو ویډیو کړې وه په مختلف قسمه نفسیاتي بیماریانو باندې موږ خبرې کړې وې. په هغې کې هم چې کومه دی په هغه ویډیو هم ډېر زیات کمنټس راغلي وو او ډېرو ملګرو همدغه سوال کړی و. زه کوشش کوم چې د دې دواړو ویډیو زما جوابونه چې کوم دي تاسو لا په دې شارټ میسج کې درکړم. ګورئ زموږ د دماغو د جسماني مسلو نه علاوه چې کومه دی دوه قسمه مسلې چې کومه دي یا دوه قسمه بیماریانې نوم دي چې هغې ته نمبر 1 چې کومه ده هغې ته موږ وایو بیهیویرل پرابلم، یعنې د چا عادتونه سم جوړ شوي یا د چا د یو انسانیت بناوټ چې کومه دی هغه څنګه شوی دی چې د دې تعلق د بیمار د تربیت سره زیات دی. او دویم هغه مسلې دي چې هغې ته موږ وایو سایکیټریک پرابلم. نو سایکیټریک پرابلم موږ سره هغه بیماریانې دي چې دا یو ارګینیک بیس مسله ده او یا ارګینیک بیس بیماري ده. نو د دې مطلب دا دی چې زموږ په وجود کې یا په دماغو کې د څه کیمیکل زیاتېدل یا کمیدل د دې د وجې چې د انسان په وجود باندې کوم علامات یا کومه بیماري ظاهرېږي نو هغې ته موږ وایو سایکیټریک. بیا دا سایکیټریک پرابلمز چې کوم دي دا دوه قسمه دي. یو ته موږ وایو میجر سایکیټریک پرابلم، دویم چې کومه دي هغې ته موږ وایو ماینر سایکیټریک پرابلم. په میجر سایکیټریک پرابلمز کې موږ سره دا وي چې سړی په هغې کې بیمار بالکل انټي سوشل شي، یعنې د معاشرې خلاف شي یا په آسان الفاظو کې دې ته موږ پاگل پن ویلی شو، موږ وایو چې لیونی شو. نو دا میجر سایکیټریک پرابلمز چې کومه دي زه ډېر زیات کوشش کوم چې په دې ډیټیل کې لاړ نه شم، خو دا میجر سایکیټریک پرابلمز چې کومه دي په دې کې موږ سره مزید بیا دوه قسمه دي. یو ته موږ وایو تھرډ ابنارملټي او بل ته موږ وایو چې موډ ابنارملټي. تھرډ ابنارملټي مطلب دا دی چې دې ته په میډیکل ټرمینالوژي کې کوم دی سکیزوفرینیا یا زیاتره خلک چې کومه دي ورته شیزوفرینیا وایي. په دې سکیزوفرینیا کې چې کوم دی بیمار ته خیالي چې کومه دی په یو خیالي دنیا کې اوسېږي او داسې تاټس چې کومه دي چونکې د تاټس ابنارملټي نوم دی نو داسې تاټس چې کومه دي چې هغه ابنارمل نه دي یا د هغې حقیقت سره څه تعلق نه یعنې غیر ضروري سوچونه چې کوم دي چې هغې ذهن ته راځي. دویم مسله چې کوم ده هغه موږ د موډ ډیسارډر وکړله. د موډ ډیسارډر یا ډپریسیو سایکوسس چې کوم دی په دې کې بیا انسان بالکل آیسولیټ ځان ساتي، د چا سره کیني نه
روزمره د هغه په خپل ډیلی لایف کې چې کوم دی د هغه سره انټرسټ نه وي د چا مړي ژوند کې نه کیني پاسي د خپل خوراک خیال نه ساتي او دا شان ته که زه دې ډیټیل کې لاړ شم نو دا به ویډیو به مونږ نه ډېره اوږده شي او خلکو سره دی هم ډېر شارټ کلپ وکړي او شارټ کلپ چې کوم دی خلک ګوري نو زما د دې خبرې مطلب دا چونکې ما د سایکیټریک پرابلم چې کوم وضاحت وکړو نو شاید چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي یعنی د چا په کور کې چې ډرګ ایډکټس دي هغې دي اول دا خبره تسلیم کی چې دا یو ذهني بیماری ده او د بیماری لپاره به چې کومه ده علاج کول غواړي علاج چې کومه ده د ماهر نفسیات د سایکیټریکس او د سایکالوجست په زیر نگرانی کې به کېږي په دې کې دا شانته بیماران هم راځي چې هغې ته مسلسل موږ د نهه میاشتو پورې یا چې کومه ده د دې نه هم زیات ټیم پورې موږ په میډیسن باندې ساتو ځکه چې یا هره نفسیاتي بیماری چې کومه ده هغه د هغې علاج ونشي نو د هغې اثرات که هغه د ډرګس په شکل کې دي د منشیاتو په شکل کې دي یا زموږ په جسم باندې نور څه علامت دي هغه تر هغې پورې زموږ په جسم باندې ظاهري چې تر څو پورې د هغې علاج نه وي شوی امید کوم چې ستاسو دا ویډیو به ډېره خوښه شوي او هر سړي ته به د خپل سوال جواب هم ملاو شوی او دا یو به ریکویسټ کوم تاسو ته چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ ډېره مننه